د ښځې او د خاوند محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیز دغه ښه واورئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیره کور ته رالی الله او عایشې رضی الله تعالی عنها اوبه څښلې اوبه. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای عایشې الله ما له لږې اوبه پرېږده. چې اوبه یې ورله پرېښودې کنډول یا ګیلاس هغه ټایم سره هر یو چې کوم لوښی و نبی علیه الصلاۃ والسلام عایشې صاحبې ته فرمایي ای عایشې ستا د شونډې په کم ځای باندې راغلی دي، یعنی دا ګیلاس دی که نه دا ګیلاس دی په دې کې ستا شونډې په کم ځای راغلی دي. نو عایشې صاحبې ورته عرض وکړی د الله رسوله په دې ځای ما شونډې لګولي. نو نبی علیه السلام خپلې شونډې مبارکې په هغه ځای باندې لګوي په کم ځای چې د عایشې رضی الله عنها شونډې مبارکې لګېدلي. الله اکبر کبیره اوس کی. نو تاسو راته ووایئ چې داسې محبت یو خاوند د خپلې ښځې سره کوي نو هغه به ترې خفه شي؟ ابه دې بیا طلاق غواړي، ابه بیا تو مې په کور کې کوي. خو ګوره یو څه جرنده خراب او څه دانې لم دی وي. ګوره یوازې د ښځو ګوره څه ده، یوازې د ښځو ګوره ګناه نه وي. یو خاوند د خپلې ښځې سره دومره حد درجې محبت کوي که نه دغه ښځه بیا پاګله ده مینټله ده چې تا سره محبت نه کوي. الله نو نبی اسلام سیرت کو ما ورته وکتو که نه دا ټول محبت پکې میلاویږي. په هغه ځای باندې شونډې ږدي په کم ځای باندې چې د عایشې صاحبې شونډې لګېدلي. ولې؟ الله دا محبت کې اضافه کوي. نو کم سے کم هغه محبت چې نورو خلکو له ورکوي خپلې بیبیانو له ورکوي، خپلې بیبیانو له. شهزادګۍ هم په کور کې ناست دي شهزادګۍ والله، خو ته هغه محبت نه ورکوي کم چې بل له ورکوي. نو کم سے کم د خپلو بیبیانو سره د حد نه سوا محبت کوئ. دا محبت د نبی اسلام په زندګۍ کې موږ ته میلاویږي. الله